وکړه زه سره 5 خبرې کوم. دا پښتون لفظ د 5 لفظونو جوړ دی. پې منه پته، هې منه هېګړه، تې منه تورزن، و منه وفا، نون منه ننګ پښتون. دا پښتون لفظ عجیبه غونتی لفظ هم دی، خو ډېر د غیرت او د ننګ ناموس لفظ هم دی. دا چې مونږ کمې خبرې کوو دا زمونږ پښتو نه ده، دا زما زبان دی. دا چې کومه خبرې مونږ کوو که نه دې ته پښتو نه وایي، دا زمونږ زبان دی. پښتو هغه شي ته وایي چې په یو خبره کې کلک ودرېدې، بس هغه پښتو ده. لکه بعضې وخت کې خیال هم کړي ده سړي دا کور کې دا سپی هم ساتلي، دا سپی چې په یو خبره کلک شي نو مونږ ویل لکه د پښتون د ذاته دی. وایو که نه وایو؟ داسې چې بعضې وخت کې دا انګریز هم په یو خبره کې کلک شي که نه نو مونږ ویل لکه د پښتون د ذاته دی. دا پښتو دغه ځای ته وایي. چې مونږ کمې خبرې کوو دا زما پښتو نه، دا زما کلام دی، زه خبرې کوم. ورسېدې پښتو یو خبره کې کلک اورېدلو ته ابو جهل چې کله د 2 ماشومانو راوغورځو لاندې ورته توره په سټ باندې کېښوده دلته کې، نو ابو جهل په ورته څه وایي؟ وایي زما دا توره لاندې ویښ کې کېده چې زما دا سر په ټولو کې اوچت ښکاري چې دا د مکې معظمې د یو مشرک د یو سردار سر دی. او دویمه خبره خپل پیغمبر ته دی وایه چې ما په دنیا کې ستا مخالفت کړی دی، د قیامت پورې به د مخالفت کوم. دی په خپل جهالت کې په هغه خپله پښتو کې کلکو. اسلام ته غاړه کېنښوده خو په هغه خپله پښتو کې کلکو. ابو طالب دا د نبی علیه صلات وسلام ترو، هر قسم یې نبی علیه صلات وسلام سره مرسته کړی و. د کفارانو د کفارو هغه ترمنځ یو دیوالو، نبی علیه صلات وسلام ته کفار نه پرېښودل. دې کله وفات کېدو زنکدن کې پروت دی. نبی علیه صلات وسلام ورته وایي کاکاجي ما ته دې غوږ کې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مخکې ستا شفارس کولی شم. نو ابو جهل ورته مخامخ ولاړو، داسې ګوتی ورته وښودل چې نه کله به یې وروارو ته کتل او کله به یې د دواړو جهانو سردار، کله به یې ابو جهل ته کتل. نو اخره کې ابو طالب ورته وایي چې وروارو زه منم چې ته په حقه پیغمبر یې، ستا کتاب حق دی، ستا پیغمبري حق ته، ته صداقت یې، ته امین یې، ټولې خبرې ورته ومنلې. خو ورارو که دا الفاظ ما اوس ووې وی سبا به ما پورې د مدینې او د مکې معظمې پیغلې خاندي چې ابو طالب د جهنم د اور نو یریدو. دې ته زه پښتو لکه هغه خپل هغه جهالت هغه پښتو کې کلک ولاړو. ورسېدې مونږ هر یو خبره لکه مونږ پښتانه یو، مونږ په هره خبره کلک ودرېږو نه. یو خبرې ته به ګورې چې دا خبره څنګه کې علما راغلي دي، لکه څنګه چې دا جرګه ده نو دې کې مشران هم شته، کشران هم شته، علما هم پکې شته، هر قسم قبیلې خلک پکې شته. یو سړی وهل ټکول شي، جنګ جګړو شي، ټوپک راولي، تماچه راولي، مړي پکو شي، بیا پکې علماو دغه علاقې علماو راغونډ شي لکه بس حاجي صاحب خیر دی، پلان کې دی، مشر دی، غریب دی، یاره زیاتې کړی دی. هغه په خپله سوچ کې چې د علاقې علماو راغلي دي راشه بس فیصله وکړه. الله تعالی هغه فیصله به په یو طریقه باندې جوړه کړي. اخري خبره کوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناستو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په جړه راغی، ډېره هیبتناکه جړه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړو عمر ولې جاړې؟ وی د خدای رسوله د مسجد نبوي په دروازه کې یو فریادي ولاړ دی او جاړي، او د هغه په جړه باندې ما له ترس راغی نه ذکر عالم پته یې څه ویل غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې لاړ شه هغه فریادي راوله. چې کله راغی ولې جاړې؟ وایي د خدای رسوله زه ډېر بې انتها ګناهګار یم، ما نه یو ګناه شوی او په هغه ګناه ستومان یم، خو هغه ګناه زما په دې خوله نه راځي، نشم ویلی. نه تا له رالم چې زما ګناه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ووایه څه ګناه ده؟ وایي د خدای رسوله ډېره بې انتها غټه ده. وایي څومره غټه ده؟ وی ډېره زیاته غټه ده. وایي د دې اسمان او د ځمکې نه، یو رسوله د ځمکې او د اسمان نه هم غټه ده. وایي د الله د عرش نه هم غټه ده. یو د خدای رسوله د الله د عرش نه هم غټه ده. د جنت او دوزخ وایي د دې نه هم غټه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اخره کې چې د الله د رحم نه غټه ده که نه؟ وایي نه د خدای رسوله د الله د رحم نه ده غټه. وایي چې د الله د رحم نه ده غټه نو ته بیان ولې نه وایي؟ وایي ښه. وی د خدای رسوله زما 11 لوریانې وي، 10 مې زامن دي. ډېر کوشش مې وکړو چې زما دا لوریانې څوک وکړي.
خو زما لونو ته چغاړه کېنښوده چې ونه کړې. ما کوشش ډېر زیات وکړو چې د خپلو زامنو له چېرته ښځې وکړم او زما د زامنو له م چا لوریانې ورنه کړې. بیا مې څه چل وکړو دا خپل لوریانې مې راواغشتې او د 10 زامنو ته یې په نکاح کړې او یو لور چې کوم ده هغه ما ځان ته په نکاح کړه. نو د خدای رسوله دا ګناه مې کړې ده چې الله به زما ګناه معاف کړي که معاف به نه کړي. نبی علیه صلات وسلام ډېر فکر کې شو ډېر سوچ کې شو چې کله به نبی علیه صلات وسلام خبره کوله د وخت په انتظار کې به داسې خبره چې به راله ډېره درنه خبره به راله. نبی علیه صلات وسلام به دې خبرې ته سوچ کو. نبی علیه صلات وسلام تعجب کې پرېوتو د جبریل علیه صلات وسلام په انتظار کې سوچ کیدی شي ما ته د اسمان نه اطلاع راشي ځکه چې د الله نه خو فیصله زه بله نه شم کولی. دا خو داسې مسله ده چې دې خو دین ختم. د بره نه چې کله جبریل علیه صلات وسلام راغی او نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي چې دا انسان په دې خپله ګناه ستومانه دی په دې خپله ګناه ستومانه چې زما نه یو خطا شوې ده زما نه یو غلطي شوې ده دی په دې ګناه ستومانه دی په ژړا دی او فریاد دی. نن ستا زما کور ته راغلی دی تا ته فریاد کوي وی ای پیغمبره ګواه اوسه ما دا انسان معاف کو. مونږ ګناه کوو د سهار نه واله د ماسخوتن د پرېوتو پورې ګناه کوم اخته یم پکې چې کله دا تندې نه دی دا تندې تا دې رب ته په ځمکه کېښوده ودوې چې سبحان ربي الاعلی او سبحان ربي العظیم. الله تعالی فرشتو ته څه وایي یا فرشتو وی ګوره د انسان ته د سهار نه واله ماښامه پورې ما سره دشمني وکړه طرفګني وکړله زورور دی نن دې ستومانه دی ما له راغې د خپل تندې ما ته په دې خپو کې کېښودو چې یا الله ته ډېر غفور رحیم دی خطا رانه شوې ده. فرشتو ده ته پته شته چې د ده یو رب شته نیولم کوي پرېښودلم کوي. فرشتو تاسو ګواه اوسئ ما د انسان معاف کړو. الله تعالی قسم دی په موږ ډېر زیات بې انتها مهربانه دی. 80 کاله ګناه کوو د بچپن د بلوغ نه واله د 80 کاله پورې په ګناه کې اختیم تر دې شي چې غاښونه مې پرېوتل امسا مې راواغشتوه ملا مې ټیټه شوه. هیره بس ته راشي جومات ته لاړ شه جومات ته راشو الله اکبر ټول لچو ګنړ الله ته په سیده باندې پرېوتم. الله دا نه وایي چې ښه 80 کاله تا ما سره دشمني وکړله طرفګني دې راسره وکړله هر قسمه چې کم دی تا کې هغه فسق او فجور او حسد او کینه او بغض هر قسمه دشمني دې راسره وکړه. اخره کې الله دا نه وایي ای بنده ما پیدا کړې بیا مې معاف کړې بیا مې معاف کړې. په ایمان یو چې ته یو انسان د داسې خطا وشو ته ورته وایي وی ښه اوس رالې ستا خو د ما ټول جایداد خراب کو هر څه دراله دوړه کړل زامن دراله وویشتل پلار دراله مړ کو په جایداد دراله اور لګو کوټې هر څه دراله روان کړل زه به نه داسې روغه نه کوم داسې که نه. الله څه وایي خیر دی بیا مې معاف کړې. الله تعالی په دې انسان بې انتها مهربانه دی. یو خبره یو انسانو بت ته په سجده باندې یا आवाज کوي یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم چغې وایي ناګهانه خوب ټالی ورکړه आवाज یې کو یا صمد خولې نه خطا شو د خولې نه خطا شو چې یا صمد. الله فوراً आवाज وکړو لبیک ای بنده زه حاضر یم. جبریل علیه صلات وسلام الله ته عرض کوي چې پروردګاره د ټول عمر د صنم چغې والې دي بت ته چغې وایي د خولې نه خطا شو خوب بله جوټه وروسته د خولې نه خطا شو یا صمد او ورته وایي جبریله دا خبره ستا صحیح ده ټول عمر د دې بت عبادت کړی دی زه منم چې د خولې نه خطا شو چې یا صمد زما نوم یې واغشتو وی که زه مله اواز ورنکم نو په ما کې په دې بت کې څه فرق دی. الله تعالی په دې بنده ډېر مهربانه دی. والله بس ټیک ده یاره وشوه دا ملګري راغونډ شوي دي دا د پښتو یو دستور دی زموږ یو رواج به ورته ویو یو غونډه به ورته ویو چې داسې حالات راشي والله زه راته قسم خورم زما کلي کې مو مسله روانه ده پای کې م زه لګیا یم کیدای شي زه دې مېلمنو ته م خواست وکړم دا چې کوم ملګري د مازارې دي دوی ما سره په دې خبره کې مرسته مو کوي الله دو کې چې روغه وشي دواړو طرف نه مړي شوي دي بدل خلاص دی خو زه پکې لګیم را لګیم کمزور ملا خو یې کمزورې داسې به ویو نو بس دیګ را په مضبوط کسان من پکاري چې هغې یو خبرې ته کینو خبره وي چې نه بس وروره خبره ختمه.
نای کې مزه لګیم د داسې جرګه چې جوړ شي نه په دې کې د علاقې علما او سپین ږیري او یاره بس زه په دې خوشحالېږم قسم په خدای والله دشمني ښه شی نه دی د الله په ذات مې د قسم یې ښه شی دی دا چا چې کړي دي دا چې اوس چې چا کړی ده دونه تپوس وکړه بیا څه خوند کوي ابه تا ته چې استاد یې هر مسلمان دی ته خدای وساتي دا چا چې نه ده کړی او دا ټوپک یې پوږئ او د یو ځای کې ناست دي زه ته قسم هم په دې 10 سپارو مې د قسم دی د خپل بچي نه هم یېرېږي د خپل یار نه به یېرېږي د خپل دوست نه به یېرېږي د خپل ښځې نه به یېرېږي د خپل لور نه به یېرېږي قسم په خدای چې باتروم ته ځې ته چې متیازه ډېر په یاره کې بار ته به نه شي وتې چې خدای دا په سره زاره تښتیم زه تا ته یم دړونه کینه بغض وباسئ کینه وباسئ د الله د رضا دپاره معافي وکړه چې ته د الله تعالی د 100 کالو ګناه د 80 کالو سپینګیري ته د 100 کالو سپینګیري ته معاف کوي هر قسمه دشمنۍ ورته وکړې او چې کله جومات په پوړو باندې خپه کېښودو الله ته ننوتې او د خپله پوز او د خپل تندی دی رب ته په خپو کې کېښودو او اواز دی کو چې سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی الله ویې ګوره ورته د ځوانۍ په جنون کې په مستۍ کې کبر ټوپک تماچه وه شراب زنا وه کونترې وې سپي چرګان جنګولو مړزان جنګولو هر قسمه فسق و فجور را سره وکړو نن ستومانه دی راغې زما خپوله الله وي تاسو ګوه اوسئ فرشتو ما دا انسان معاف کړو الله تعالی په دې خپل بانتها په دې بنده باندې ډېر بانتها مهربانه دی اخري خبره کوم معافي غواړم میا صاحب رانه خفه نه شي حجاج بن یوسف ډېر زیات ظالم دا تاریخ گواه دی ډېر زیات ظلمونه یې کړي اصحاب کرام تابعین تبع تابعین مړ کېږي د سر د مور په غېږ کې پروت دی زنکدن دی سات یې وځي پیش مور یې جاړي بچې تا سره به الله څه معامله کوي ځکه چې تا خو ظلمونه ډېر کړي دي نو هغه ډېر حاضر جواب و حجاج بن یوسف مور ته وایي مورې کو فرض که دا اختیار الله تعالی درکړي ته به راسره څه کوې وایي بچې ته خو زما د زړه ټوټه زما د وجود نه ما پیدا یې زه به دې معاف کړم وایي مورې الله تعالی د تا نه اویا میندو نه ما سره زیات محبت کوي الله به ما معاف کړي الله تعالی دونه غفور رحیم دی الله یې تاسو خوشحاله کړي د مجلس راغلی د ملګري راغونډ شوي دي الله دې په دواړو جهانو خوشحاله کړي چې د دونه د چا خبره د ازمیښتونو وخت دی پېښې د منډو تړلو د مصروفیاتو وخت دی تاسو ته دا دونه وخت وښکو او دا دواړه مسلمانان یې په خپلو کې یو ځای کړل او روغ یې ورکړله الله دې تاسو خوشحالي کړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین